متقی انسان یو پرهیزگار انسان هغه ځیرک وي، هغه بیدار وي، هغه کوشش دا وي، هغه خوري دغه وي چې کومو شیو باندې خدای خفه کېږي هغه ترک کړي پرېږدي وي، کومو شیو باندې خدای رضي دی هغه حاصلولو دپاره هغه کوشش کوي، هغه تلاش کوي. چې هغه نه یو شی اسراف دی. متقی انسان کوشش دغه دی، خوري دغه وي چې هغه اسراف ونه کړي زندګۍ کې. که ونه شوي وي هغه باندې خدای ته توبه وکړي، استغفار وکړي. وعظ ما وکړلو چې مخکې امتونه که هلاک شوي دي، که ختم شول ورک شول، هغو کې یو شی چې مخکې امتونه یې هلاک کړله هغه اسراف و. واهلکنا المسرفین، ما که مخکې قومونه هلاک کړي دي اسراف وا چې نه مو هلاک کړي دي. اسراف یې کولو، که کلي مو ختم کړل ورک شولو، شهرونه د هغوی سبب د هلاکت هغوی اسراف و. و دا ما درته عرض وکړلو چې خداوند عالم یې چې لا یحب المسرفین، زه هغو کسانو سره مینه نه کوم چې هغوی کې اسراف موجود دی. خدا نه خواسته ورځې قیامت چې هر سړي امید د پروردګار محبت طرف ته وي، چې خدای مو سره مینه وکړي، خدای باندې نظر وکړي د لطف د رحمت. که هغې ورځې خداوند عالم دا درته وویله چې چونکې ته اسراف حالت کې دنیا نه لاړې تاسې مو مینه نشته، نو دا سخته ورځ دی بیا یو اسراف کوونکي دپاره. بیا ما دې باندې بحث دا وکړو چې حتی امو علما چې کوم بحث ورباندې کوي یا امام صادق علیه السلام چې کوم روایت دی حوالې سره والکبائر محرمتون، ګناهان کبیره د ټولې خدای حرامې کړي دي، خو هغه نعوذ بالله زنا دی، بدکري دی، لیوات دی، تهمت دی، غیبت دی، قاتل دی، دا ټوله ګناهان کبیره وکړي چې دې باندې خدای د جهنم وعده ورکړي دی. خو هغوی نه یوه ګناه وحیه یعنی ګناهان کبیرهونه چې خدای هغه باندې د جهنم ور سزا وعده ورکړي دی. والاسراف و تبذیر، اسراف دی یعنی کوم سړی چې اسراف کوي مسرف دی، دا د ګناه کبیره کوي. کیدای شي ځینې وخت کې د شیطان وسوسه مو دغې نتیجې ته ورسوي چې یاره دا اسراف مو وکړو خو یې مو خپلې پیسې وي، مو خپل دسترخوان و، یې مو خپله خرچه وه، دې کې چې ګناه دی؟ نه، دا یا ګناهان کبیرهونه دی چې مال ضایع کوي، پیسه ضایع کوي، جایداد ضایع کوي، یا هغه مال چې کوم ځای کې خدای امر کړی دی هغه نه علاوه بې ځایه ځای کې استعمالوي. روایاتو کې شته چې فیما اتلف المال، چې کوم ځای کې مال تلف شي، بې ځایه استعمال شي، ځای نه ونیسي، امام نه روایت د اسراف دی. رښتا وایي خپله خوب ښه سوچ ورباندې وکړئ د کومې پیسې چې موږ تاسې نشو تماشو کې خرڅ کېږي، آیا دا خدای ورباندې رضي دی؟ آیا دا پیسې ضایع شوې که نه شوې ضایع؟ ځینې مجتهدین ظاهرا آیت الله عثمان مکارم شیرازي هغه خو دغه د پورې چې هغه سګرټ را مانع کړي دي، ما یې څه کوه ویلې اضر بالبدن، چونکې سګرټ څه کوله بدن ته څه رسوي؟ ضرر رسوي. پس هم دو طرفونه دي کې اسراف موجود دی، چونکې اسراف دوه تعریفه دي، بدن ته تنه ضرر میلو شي او هغه پیسې ضایع شي. چونکه سګرټ چې کوي هغه نه معافي غواړو چې بهرحال حرام شونې فتوا نور مجتهدین نه دی ورکړي، دا سیر مکارم شیرازي دی. خو زه هغه اخلاقي نکتې ستایم چې هم پیسې ضایع شولې بې ځایه یې لوړلې. اوس که همدغو پیسو نه تا میوه اخیستې وی، خوړلې دې وی، بچیو دې خوړلې وی، ډرای فروټ د استعمال کړی، هم پیسې ضایع شوې، هم اضر بالبدن، بدن ته څه ورسولو؟ ضرر ورسولو. لذا دغه امام علیه السلام دغې نکتې باندې تاکید کوي چې دوه ځایه اسراف، یو اتلف المال چې مال تلف شي، یو اضر بالبدن چې هغه پیسې داسې طریقې سره استعمال شي بدن باندې چې بدن ته سوا د نقصان نه بل شی نشي ورته میلو، دا اسراف دی. صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. ځنه وخت کې یو بل شی چې امام علیه السلام مولا امیر المؤمنین علی بن ابي طالب
علیه افضل الصلاة والسلام یہی للمصرف 3 علامات یو کس اسراف کئی غدری نخ کی دی یأکل ما لیس له دس شئین اخری ساغای غشون کی ندی یغه کوم حیثیت ته خپل حیثیت نه زیات اول خدا غره چې خدای دې مټول ته دې باندې عمل توفیق نصیب کی حد نه زیات خوراک صدای بدن ته ضرر سے اسراف ته کسه اسراف یو د شاید پلیټ کې مړې پودش والا مطالعه کا دویا اسراف ته خپل حد نه زیات وګړل بدن ته ضرر ملو شو دویا اسراف ته ازکه کولوا واشربوا خوراک چې کوګه خو ولا تصرفوا حد نه زیات یا مخره حد نه زیات بیا ماشیکا څنګه ته بدن ته ضرر ملوي دویا اسراف ته یاکل خوراک ای ما لیس له څنګه د پاره نه دی یعنی هغه شان کې نه دی هغه شی خوراک کوي خپل حیثیت نه پوس چې یو وخت د سروشي چې بیا فقر د غربت شکار شي رنگ برنګ د سرخان وان ډیش باندې یو خوراک باندې بسول کوي شي خو څه خون تروشي نه دوی زنده نشو گزاره مونږ کی صدرې قسمه خوراک نه څلور قسمه خوراک نه دا ششو لیس له د دې شان کې نه ده ويشتري ما ليس له کصدق کی بالکل اکثر کسان مبتلا دي کومه تاسو مبتلا خدای نه استغفار وکړو یشتری ما ليس له د شای خلی څنګه غشان کې نه ده ما مخکې یو مثال درکړم چې امام علیه السلام ویلا چې تا یو واس واخستلو 60,000 درهم باندې انداشه یو واس کام کې ما 20 درهم نه ملویدلو دا 60 درهم ولا لیس له د تو شان کې نو ویل دا 40,000 درهم ضایع کړل نن سبا ګورم مثال تو یو گزاري والا ګوډي سره کور کیږي یو خونی کور دا اوسه کیږي کلی کې آیو گزارا اوسه کاش تو شیخ علی نه زی 60-70 लाख वाला से नवी दो नखर मका खारिक सर गवड़े सी मोद से गोड़े थे दोया रिवायत किश्ता लिबास शोहरात नमूते यारी दस जामे सही से खालक गति दस सीखी की मरकब क्या सा मरकब से कुम नस्ली वाला शायद है स्पारले वाला अगर ज़माने की शे वसान वो न सौ ज़माने की गोड़े थे सज़दा से गोड़े भी सटोल किली वाला सर के वगड़े भी टोल शहर वाला सर के वगड़े सदा शे गोड़े सिर मौसर आते दया पैसे जयाश्वल से इमाम अगर ज़माने की दाऊद ला जब 20 दिरहम वाला वो से तो गुजारा की दला वेले 60,000 दिरहम वाला या 60 दिरहम वाला वो सवेले वो खस्तलो वेले 40 दिरहम तो ज़या कर ले दरियाम शाय अमीर उल-मोमिनीन यही वयल्बस मा लैस लहू आगा लिबास गस्ती स लैस लहू आगा दीद पारा न दे इदी शान के न दे लिबास आगा लिबास गस्ती अंगुश नमा लिबास होते आई यो जाय से इमाम ने रिवायत ते स शौहार ए खजे खबरे मनले वाजिना ब जहन्नम तची सजा बहुत मिलेगी खजा दाउते स प्लंकाई नाराय लिबास शौहार सा शौहार दा खबरा खजी समनी अलबत्ता दा दवा किस्म दे योर शौहार ते गस्ते ग समाना निश्तो योर अंदग लिबास र बहार वसी दा लिबास र शिकी बहार वसी जौल वाला लिबास से आगा मटो पोरे आगा बदानों की ब्रीखी आनाराय लिबास अतांग लिबास आनाजुक लिबास इमाम ने रिवायत ते सदागा शौहार दे खजे दगे खबरे मनले वाजिना बस सजा होता मिलेगी ठीक है डेरो जो कि मनाशी खबर है खज मसन तवीला खे पर्दे रोला चिकटके होते वालों को जमाना नहीं शदा खबर दा कारपेट सुर रंग ना शिन रंग रोला कदाल तो खबर हो मनल खद वकल चूंकि रिवायतों के इश्ता चे मोमेन ना कदाते चागाई कोर वाला ये बच्चे वो मेल मुताबिक कोर कई मुनाफिक पल मेल मुताबिक कोर कई मसला मिसाल इधर को तो ने उस शाम वाला खरोग ग्रोंदे हुजूरी फने से बच्चे होते सदा बतो से आखरोई बच्चे हो न बतो से चेखरोई इमा हुई मेल अपनों का तो न लगेगी होते खुलफानी मेल मुताबिक दाई मोमेन ना कदर हम दस जगह की खुना सागना ये तो बेगैरते इजहार कीगी सागा लिबास तांग लिबास नाजुक लिबास अंगुश नमा लिबास कदा तो उमनला दाई बेगैरते ना करते दग बोलते बस सज़ा दख शौहार तमिल विकी और उस वक्त इमा लूर दे इमा खोर दे इमा वरीरार दे
د ما خورځه ده ویشتری مولا ډیمانډ کوي ما لیس له د هغه لباس څنګه دغه جلکې دغه ورېرې دغه لور شان او شوکات کې نه ده که شوهر سره ومنله پلار سره ومنله تر سره ماما سره ومنله باید نه ده چې دغه سزا کې دا سره دغه ګناه کې دا سره شریک شي ما څو غوړې عرض وکړلو کاش که دغه خبرې نه مو تاسې ټولو اتفاق راشي خبره مې وشي دغه جلکې دا مو سره خبره ومني دی مو بچی دی مو نوڼې دی مو ورېرې څه دغه کوم لباس مو ودو کې دی دا بالکل غیر شرعي دی دغه قطعا امام صادق علیه السلام نه دی رسي قطعا امام باقر علیه السلام قطعا ورمنه زهرا ور باندې نه دی رسي دا د اویاو سره جوړي دا د 1,20,000 جوړي دا قطعا اسراف دی قطعا ما لیس له کې رسیدا دا شان او شوکات کې نه دی رسي اهانت دی دا توهین دی پیسو سے کول دی دا اسراف دی من الکبائر گناهان کبیراو کې دا رسی څه ما بار بار عرض وکړو اندا اویا سره دا د اتیا الله سره جوړو دا جل کیسه ډیمانډ کوي اندا 90,000 د مہر کې وخی ګناه نشته ګناه نشته دی وایي سې ما مہر اویا ولا اتیا الله سره خو اوس مہر کې سي اندا جل کې آلته 1,20,000 جوړې ډیمانډ کوي دالته یې مہر کې 12 روپے 12 روپے نن سبا وړ بشیا ته نه خالي کده نه خالي دالته 12 روپے آلته 1,20,000 هغه روپے ضایع شوي کنده مہر کې شي نشوي ضایع پروردگار نه دعا ده څه خدای چې مې اسیم اورېسه کومه اسراف شوی